ګرانو ملګرو او د معاشرې نوجوانانو، نن مې پر یو خاص موضوع باندې خبره درته کول چې هغه خبره دا ده چې په خپل لاس باندې ځان معذوره کول د شریعت د نگاه څخه څنګه عمل دی، چې و دې ناوړه عمل ته په عربي ژبه کې استمناء بالید وایي، یعنی په خپل لاس سره خپل ځان معذوره کول او د خپل ځان خواهشات پوره کول، او بیا ادبي معاب پښتانه مټ وهل یا مش زنی ورته وایي، او د نن سبا د معاشرې ځوانان هند پریکټس ورته وایي. البته خو الله جل جلاله د قرآن کریم په سورة المؤمنون کې د کامیاب مؤمنانو چند صفتونه ذکر کوي چې په هغو صفاتو کې دا هم ذکر دي. الله تعالی وایي چې هغه کسان کامیاب دي چې دوی د خپلو شرمګاهو حفاظت کوي، چې کوم څوک د خپلو شرمګاهو حفاظت کوي دا کامیاب خلک دي، او صرف په دوو ځایو کې خپل خواهشات پوره کوي. اول نمبر په خپلو منکوحه زنانو کې، او دویم نمبر چې خپل خواهشات په منځو کې پوره کوي. البته د دا دوو ځایو څخه ما سوا بل ځای کې یا د بل شي په ذریعه باندې خپل خواهش پوره کول حرام او ناروا او ناجائز عمل دی او ډیر بې ادب عمل دی. لکه د دې آیاتو څخه وروسته الله جل جلاله فرمایي: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. وایي چې کوم څوک بیا هم د خپلو ښځو او منځو څخه ما سوا د شهوت پوره کولو دپاره نورې لارې لټوي، لکه فرض که په خپل لاس باندې خپل ځان معذوره کول، نو داسې خلک د حد څخه تجاوز کوونکي خلک دي، او داسې خلک زما په سخته نافرمانی او په ډیر سخت ناروا عمل باندې اخته وي. دغه رنګه نو چې هر تفسیر د دې آیات په تشریح کې راوړی، نو هغه ټول مفسرین دغه وایي چې په لاس باندې ځان معذوره کول حرام او ناروا او د شیطان علیه لعنه عمل دی. لکه تفسیر قرطبی، تفسیر خازن، تفسیر ابن کثیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر بغوی، دا رقم نور تفاسیر، هر تفسیر د شدي هغه دا خبره کوي. او دغه رنګه بعضو مفسرینو لیکلي دي چې په لاس باندې ځان معذوره کوونکی انسان داسې دی لکه څوک چې د خپل ځان سره بدکاري کوي، او په لاس باندې ځان معذوره کول داسې ګناه ده چې د دا کار اول شروع او ایجاد شیطان علیه لعنه کړی دی، او بیا یې دا کار په خلکو کې عام کړی دی. نو کوم څوک چې په لاس باندې خپل ځان معذوره کوي، نو ګویا کې هغه بدبخته د شیطان تابعداري کوي او د الله جل جلاله په سخته او بدترین نافرمانی باندې اخته دی. حالانکه الله جل جلاله د قرآن کریم په ډیرو ځایو کې دا خبره واضح کړې ده چې تاسو د شیطان تابعداري مه کوئ، ځکه چې شیطان ستاسو ښکاره دښمن دی او تاسو ګمراه کول غواړي، تاسو ګمراه کوي. او علماء ذهبي رحم الله تعالی په خپل کتاب الکبائر کې لیکلي دي: ان قوما يحشرون يوم القيامه وايديهم حبالا من الزنا، چې بشکه د قیامت په ورځ به یو بدبخت قوم په داسې حالت کې راپورته کړي شي چې د دې لاسونه به د زنا په وجه باندې برال وي، الیاذ بالله. کانوا يعبثون في الدنيا بمذاکرهم. دا کم کسان دي وای چې دا بدبخت او ذلیل هغه خلک دي، هغه کسان دي چې دوی په دنیا کې خپل ځانونه په خپل لاسو باندې معذوره کول. او کم بدبخت انسان چې په خپل لاس باندې خپل ځان معذوره کوي، نو داسې انسان ته الله جل جلاله د قیامت په ورځ د رحمت په نظر باندې نه ګوري، حتی چې پر داسې بدبخت انسان باندې په ورځ د قیامت لعنتونه راولېږي، او الله جل جلاله داسې انسان د ګناهو څخه نه صفا کوي، حتی چې د به آخري انجام جهنم وي، الیاذ بالله. خدای تعالی دې موږ ټول وساتي. البته چې کم نیکبخته سړی بیا د دا کار څخه په رښتینې سره توبه وکړي، نو هغه بیا جلا خبره ده، هغه خدای پاک معافوي، بیا دغه عذابونه الله تعالی په ورځ قیامت نور کوي. او سعید بن جبیر فرمایي چې عذب الله امه كانوا يعبثون بمذاکرهم، چې الله جل جلاله یو امت ته صرف د دې وجه څخه عذاب ورکوي چې هغه په خپل لاس باندې خپل ځان معذوره کوي. ګوره دا د آخرت عذابونه و دغه په دنیا کې به ډېر نقصانونه دي او پر اندامو باندې ډېر مختلف قسم غلط اثر اچوي د په لاس باندې ځان معذوره کول. لکه اوس پر ځکه کتابو لیکلي دي چې پر مخ باندې غلط اثر اچوي چې په دا کار سره د مخ رونق ختمیږي، بیا د مخ رنګ پیکا او ژړ ښکاره کیږي. او بل تاوان دا دی چې پر اعصابو باندې غلط اثر اچول کیږي چې په دې سره
سره د انسان اعصاب چې دي هغه کمزوري کیږي. بیا داسې انسان برداشت نه لري، بس بیا پر هر شي باندې به خوش کوي او ویره به زیاته وي او د سر درد به زیات وي، بوج به پر زیات وي. نو دا تاوانونه ورسره تړلي دي. دغه رنګه پر روح باندې غلط اثر اچوي چې داسې کس به همیشه په خفګان او په ویره او په سوچو کې به مبتلا وي ګرد عمر، او د خلکو سره به زړور نسي مخامخ کېدی او زړورې خبرې به نسي کولی. حتی چې د شرمګاه قوت به دومره کمزوري کیږي چې د خپلې ښځې سره به د همبسترۍ قابل نه وي او یا به زر زر معذوره کیږي. دا د دغه کار په وجه باندې او دغه رنګه پر حافظه باندې غلط اثر اچوي چې د داسې کس حافظه به ډېره کمزوري وي، یاداشت به ډېر کم وي او سبق چې دی سبق بیا نه یادېږي، ځکه ذهن به په مختلفو سوچو کې ډوب وي. او دغه رنګه پر قوت با باندې غلط اثر اچوي چې د داسې انسان قوت با ډېر کمزوري کیږي، په مخصوص اندام کې ضعف پیدا کیږي، حتی چې بیا داسې انسان خپلې ښځې ته هم د نږدې کېدو طاقت نه لري او ملا وګوډې چې دي هغه به ډېرې کمزوري سي، حتی چې د ډېرې کمزوري څخه به آخر سخت دردونه شروع کړي. نو لحاظه زه ټولو د معاشرې و ځوانانو ته دا وایم، ډېر داسې ځوانان دي چې هغه په دغه ناوړه عمل باندې اخته دي. دا یو ډېر بې ادبه عمل دی او ډېر بد عمل دی، دا یو ډېر غلط عمل دی. نو په دې سره غټ غټ عذابونه پر دې قوم باندې راځي. نو د خدای دپاره که څوک په دا کار باندې اخته وي، هغه د خدای دپاره د دا کار سره په رښتینې سره او حقیقت او مضبوطه توبه وکړي. الله پاک مهربان دی چې هغه تیر به ټول معاف کړي، مابعد کې به ان شاء الله تعالی بیا د ده دپاره هلته په ورځ د قیامت تکلیف نه جوړېږي او په دنیا کې به د ده دپاره د مشکلاتو ذریعه نه جوړېږي. الله تعالی دې پر دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. والسلام.